ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته حکم وشو چې خپل وطن پرېږده د دین د پاره. د ابراهیم خلیل الله علیه السلام خپل وطن عراق د الله د طرف نه ورته حکم وشو وی دام پرېږده او لاړ شه شام طرف ته لاړ شه. ابراهیم خلیل الله علیه السلام شام ته راغی. بیا په دغه باندې اکتفا نه ده، الله رب ذوالجلال ورته حکم وکړو دا شام هم پرېږده او د دې نه لاړ شه. اوس کوم ځای ته لاړ شه؟ دام ورته الله رب ذوالجلال لا علم نه دی ورکړی، صرف د تلو حکم دی. ابراهیم خلیل الله علیه السلام وی یا الله چرته بزم؟ الله رب ذوالجلال جبریل علیه السلام ته حکم کوي زما دا خلیل ځان سره بوزه. ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته حکم وشو لاړ شه. جبریل علیه السلام ورته لاره ښیي کوم ځای ته بځي. ځای معلوم نه دی، خو د الله په حکم باندې ابراهیم خلیل الله علیه السلام معمولی غوندې چون چې را نه کوي او زر روانېږي. دې ته د الله عاشق ویلی کېږي. صحیح عاشقان چې وي هغه د الله رب ذوالجلال په احکامو باندې معمولی چون چې را معمولی شک شبه نه کوي چې څه ورته الله رب ذوالجلال حکم کړی وي په هغې باندې فورا عمل کوي. نو ابراهیم خلیل الله علیه السلام خو د الله خلیل دی، او حضراتو بیا دا خلیل ورته ولې ویلی شوی دی؟ وی خلیل هغه دوست ته ویلی کېږي چې د ده دا دوستانه بغیر څه د غرض وي، هیڅ غرض یې نه وي. ابراهیم خلیل الله علیه السلام هم د الله خلیل ورته ولې ویلی شوی دی؟ ابراهیم خلیل الله علیه السلام له الله رب ذوالجلال ډېر خصوصیات ورکړي دي. د ټولو نه اول سنت چې موږ ورته دا ختنه وایو وی د ابراهیم خلیل الله علیه السلام سنت دی. ده برید خرول دا د ابراهیم خلیل الله علیه السلام سنت دی. دغه شانته د ترخونو ویښته وغیره وی دام د ابراهیم خلیل الله علیه السلام سنت دی. استنجا کول دا د ابراهیم خلیل الله علیه السلام سنت دی. نکونه کټ کول د ابراهیم خلیل الله علیه السلام سنت دی. حضراتو دا ویښته چې سپین شوي دي د انسان ویښته د ابراهیم خلیل الله علیه السلام نه مخکې نه سپینېدل. نو وی کله چې د ابراهیم خلیل الله علیه السلام دا ویښته سپین شو په سر کې سپین ولګېدل، نو وی الله رب ذوالجلال ته عرض کوي چې یا الله دا زما په دې سر سو شو، زما په دې ګیرو سو شو. وی الله رب ذوالجلال ورته وفرمایل چې دا مې درله نور زیات. ابراهیم خلیل الله علیه السلام وفرمایل یا الله زما دا نور نورم زیات کړه. نو ډیر خصوصیات ورکړو ابراهیم خلیل الله علیه السلام له. بیا حضراتو دا کم سنتونه چې ما تا ته یاد کړل نو زما او ستا دپاره دغه کې بعضې مستحب دی او بعضې سنت دی. سر کې لار وښکل شو، بیا استنشاق او مزمزه دا ټول د ابراهیم خلیل الله علیه السلام دپاره وی فرض او زما او ستا دپاره دا سنت دی. نو د ابراهیم خلیل الله علیه السلام یو خصوصیت دا و چې د میلمه به ډېر زیاته میلمستیا کوله. بیا به چېرته په دغې باندې بیان وکړو کله چې د لوط علیه السلام د هلاکت دپاره او د
ولد د زیری د پاره د بچی د زیری د پاره ابراهیم خلیل الله علیه السلام لا فرشتي راغلی په انساني شکل کې. نو ابراهیم خلیل الله علیه السلام د دوی د تفوس نه بغیر وی زر لاړو او خیر وید کو دوی ته راړو کې خودر. نو ډیر زیات میلمه دوست انسانو او وی ځان له به روټه هغه پورې نه خوړله سو پورې بچ ور سره میلمه نه وناست. د میلمستیا به ډیره زیاته کوله سیبه. نو یو واره روټه ته کېناستو څوک ور سره ونه بار ته راووتلو میلمه پسې ګرځي چې میلمه ځان سره کېنې روټه ور سره اخري. ډیر وګرځېد خو څوک یې پیدا نه کو. ډیر راغی خپل کور ته د کور دروازې چې کوله وکړه دننه پکې یو کس ولاړ دی. ابراهیم خلیل الله علیه السلام چې داسې وکتل حیران شو وی من ادخلک داری زما دې کور ته د چا را دننه کړې. ابراهیم خلیل الله علیه السلام چې تپوس کوي زما دې کور ته چا را دننه کړې هغه ورته وی ادخلنی ربها زه د دې رب را داخل کړم. ابراهیم خلیل الله علیه السلام خو پوه شو چې دا انسان نه دی. ورته وی من انت څوک یې ته؟ دی ورته وی انا ملک الموت زه د مرګ فرشته یم. ابراهیم خلیل الله علیه السلام ورته وی ولې راغلی زما دې کور ته څه دپاره راغلی؟ وی ارسلنی ربی زه خپل رب را لیږلی یم ان ابشر عبد من عباده چې زه زیری ورکمه یو بنده لره د هغه د بندګانو کې بالخلت په خلت سره چې دی الله پاک خلیل نیولی دی. ابراهیم خلیل الله علیه السلام ورته وی هغه خلیل کم ځای کې دی؟ لو اخبرتنی کو چېرې تا ما ته خبر راکو د دغه کس په باره کې چې الله پاک خلیل ورته ویلی دی. ثم کان ببلاد اقصى بیا دې په داسې ښار کې دی چې ډېر لرې دی دا ښار لآتیته زه به خامخا ورله ځم او وی لا ابره له جارا ابدا د ده د خوا به زه نه پرېږدم. ابراهیم خلیل الله علیه السلام ورته بیان فرمایي وی خامخا به زه ځم او د ده دا ګاونډګیري به نه پرېږدم حتی یأتنی الموت تر دې چې ما ته مرګ راشي. دغه فرشته ورته وی ملک الموت وی هو انت هغه هم تی. ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته ملک الموت وی هغه خلیل د الله تی ته الله رب ذوالجلال په خپل دوستۍ سره نیولې. ابراهیم خلیل الله علیه السلام ورته بیان فرمایي وی زه ولې دوست نیولې ما دا الله مقرب بندگان او الله ته چې دا انسان څومره نږدې وي نو دته به ځان کمزور ښکاري او څونه چې د الله نه لرې وي دا انسان نو ځان به ورته غټ ښکاري. ولې ځکه چې ځان چاته غټ ښکاري دا د تکبر علامت دی او متکبر انسان الله رب ذوالجلال ځان ته نه نږدې کوي نو دته اگر چې ځان غټ ښکاري خو د الله نه لرې دی او الله ته چې نږدې وي دته به ځان ډېر کمزوری ښکاري. انتهایی تضرع او عاجزي به پکې پرته وي. نو ابراهیم خلیل علیه السلام ورته بیان فرمایي وی دا الله پاک زه ولې خلیل نیولی ما؟ نو فرشته ورته وی تکرم الضیف ته د میلمه میلمستیا کې وتعطي او ته ورکړه کې بغیر سوال چا درنه غوښتنه هم نه ده کړې او ته ورکړه کې دا ښه صفات پتا کې پراته دي.
ته ځکه الله رب ذوالجلال خپل دوست ګرځولی. نو علامه ابن کثیر رحمه الله بیان فرمای وای کله چې ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته دا خبره د ملک الموت وکړه، نو وای د ابراهیم خلیل الله علیه السلام د زړه ټوپونه شروع کړه. او داسې ټوپونه به کول ان خفقان قلبه لا يسمع من بعيد، لا يسمع صوته من بعيد. ویې داسې تیز خړپار او ټپار به کول چې د لرې نه به اورېدلې کېدل. دا زړه یې داسې ټوپونه وال شروع کړل. او دا صفت د پاک پیغمبر آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لقلبه د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه دپاره سو ازیر کازیر المرجل اذا اشتد غلیانه من البکاء. وی د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه دپاره داسې خړپار او خوټ کېدلو کازیر المرجل لکه دا کټوۍ چې خوټ کېږي څنګه من البکاء د جړا نه به د رسول الله مبارک زړه مبارک خوټ کېدو. دا صوفیه کرام دوی چې کله په دې لطایفو باندې محنت وکړي او دغه لطایف دوی کله را ژوندي کوي، نو دغه ټیم کې د دې لطایفو دا لطیفه قلب چې کومه ده صوفیه کرام پې بویږي، هغه وایي دغه شانتې ټوپونه شروع کړي. بعضې خلک وایي دا د کوم ځای نه ثابت دي، دا وایي دوی بدعات راوښکلي دي. دا بدعات نه دي صاحبه، هغه دی د ابراهیم خلیل الله علیه السلام زړه ټوپونه وال، د رسول الله مبارک زړه ټوپونه وال ازیر کازیر المرجل. ورشه علامه ابن کثیر رحمه الله بیان فرمای. علامه ابن کثیر حافظ اماد الدین دمشقی رحمه الله هغه داسې مفسر دی چې داسې بیکاره خبره کویم نه، داسې ضعیفه خبره راوړیم نه، او چې کومه ضعیفه یې هلته باقاعده تنبیه ورکي چې دا حدیث غریب دی، دا ضعیف دی، دا متروک دی، یا دا اسرائیلی روایت دی. نه 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 نه، هغه داسې خبرې نه کوي.